مکرم داسې ملګری زموږ روزګار په خپل دی، خو زموږ خدای مې دې وایي چې دونه مطمئن یو چې بس تش دستخط کوو چې دی وایي دا شی ښه دی جو ښه دی، موږ له ښه ښکلې ګټه راکړه، ښه مطمئن یو پرې. کاروباري خلکو ته زه خپلو ملګرو ته وایم چې زموږ کوم پیژني مکرم هم خلک پیژني، خو د هغې په حواله چې مکرم داسې سړی دی چې لکه بارګینونه خو به ډېر وي، خو لکه په دې کې دوکه نه وي، مطمئن کاروبار دی. 15 ورځې 6 ورځې دا چې کومې خبرې وکړې چې دا یې خوښ نه و، اړیکې پرخ وو، دی وایي هغه ځای ته ودروه، خپل هغه ته لاس کړه، خفګان پکې نه راځي. یعنې جي دلته خو زه تقریبا دا پارکینګ چې څونه وخت شو د هغې وخت نه کار کوم، او ماشاءالله مکرم خو ډېر زبردست انسان دی، او بل دا چې کار ډېر صفا کار دی، لکه داسې په دې بهر چې دا کم کارونه یا 2 نمبري کېږي یا دا ایسته بیسته کېږي د بارګین په نوم باندې، نو هغه د مکرم په کاته کې نشته دی. انشاءالله چې د مکرم د بارګین په شان به بل بارګین داسې نه وي. دلته چې څومره ښکلی کار کېږي، څومره صفا کار کېږي، او لکه دوکې موکې پکې د چا سر نه کېږي، ډېر زبردست کار کېږي، او مکرم په خپل هم لکه 1 نمبر سړی دی. زه به په دې خبره قسم خوړی شم چې زموږ دا کوم مشر چې دی مکرم ډېر یو پاک او یو ډېر یو نر او غیرتی یو دینداره انسان دی. دلته چې کومه ګټه کېږي د الله په فضل سره، په هغې کې من رسول دي، په هغې کې یتیمانان لدي، په هغې کې د ډېرو خلکو سره همدردي کېږي. بله خبره دا ده چې اچانک کمیشن اخیستی دی، که سړی ګاډی واپس راولي نو ګاډي ته هم ښه په رضا سره په خوشحالۍ سره واپس اخلي، بلکې د هغه کمیشن چې دی اکثر کس ته ګوري هغه کمیشن ولا هم واپس ورکوي. ټول ناول خو ستاسو د ملګرو ډېره شکریه چې څنګه د غریبۍ د ژوندګړي ته تاسو تشریف راوړو، او مونږ په دې روزګار ستاسو نظر واچو چې دا د خلکو ته وښیو، د خلکو ته ظاهره شي چې او دلته داسې کسان شته او روزګار کوي با اعتماده خلک. نو زما خو په خپل ځاني باندې یم د کنډاکو او د تحصیل بریکوټ سره تعلق ساتم، مکرم نوم مې دی او دا بارګین هم زما په نوم مکرم کارزون دی. نو کار خو زه په خپله د 16-17 سال نه د ګاډو نان کسټم پیډ د کسټم پیډ ګاډو کار کوو مونږه، خو د بارګین زنګه چونکې زما خیال دی چې 2-3 کاله وشو چې موږ کار کوو دلته راغلي، چې دلته زنګ سره د اینواله د زیړه پورې چې څونه ګاډي دي هغې کې کچ ګاډي، غټ ګاډي، د کار د هر یو د پراډو ډیزایډ نواله او د سوزکي پورې چې څونه ګاډي دي مونږ د هغې کار کوو، دلته زنګ سره ولاړ دي، موجوده شته، با اعتماده کار کوو، او شکر دی کار هم ډېر زیات ښکلی دی، او یار دوست هم داسې دی د اعتماد کار چې هر ځای کېږي او هر سړی هر ځای کوي نو هغه به کېږي. په دې 2 کاله کې څنګه روزګار چې دی ډېر زیات ښکلی وچلېدو، ډېر مزیدار وچلېدو، مونږ په خپله ډېر د خپل روزګار نه مطمئن یو، شکر دی، او را روان وخت کې به انشاءالله زنګ امید دی چې زمونږ په ډیویژن کې به زمونږ کار چې دی دا به مونږ انشاءالله داسې پوزیشن ته به خدای پاک رسوي چې دې نه ښه پوزیشن به نور نه وي، او مونږ مطمئن یو انشاءالله دغه کار چې دی دا ښکلی دی او کېږي ډېر ښه. مونږ خو نمبر 1 خبره دا ده، د ټولو ناول خبره انسان له عزت ورکول دي، او دغه نشه چې دغه زنګره د روزګار نه اټ کېده، شکر دی الحمدلله. زمونږ تعلق د پلار نیکه د وخت داسې دی چې هغه مونږ د خلکو سره ساتو، هغه تعلق خبره ده. دویمه خبره دا ده چې مونږ په دې د ګاډو په روزګار کې پیلنۍ خبره دا ده، نن سبا که هر سړی عام یو سړی راشي او بارګین ته نو یاره د بارګیني په نظر هر سړي ته سړی ګوري، خو زه خپله د کم ملګري چې د ګاډو روزګار کوي او د ګاډو بارګینونه کوي نو دا هر څه د خپل ځانه پورې دي، د خپل ځانه پورې متاثره ده، خو مونږ دا یو کار کوو چې مونږ هر چا له ګاډی ورکوو، نو دا یو خبره ورته کوو چې ځان له به یې 5-6 ورځې چیک کوي، که ستاسو خوښ و ستاسو به شي، که ستاسو خوښ نه نو مونږ په خپل روزګار کې واپسي په خوشحالۍ کوو، د خلکو نه د خلکو سره ښه په داسې طریقه روزګار کوو چې هغه مطمئن یو، هغه خوشحاله، د هغې نه پس هغه مونږ ته پیسې راکوي، او مونږ ورته دا خبره کوو چې به یو دا خبره د اعتماد ده. هغه خبرې ټولې خلکو چې دی دلته وکتې دي راغلل، زمونږ ملګري دي چې ګاډي بوځي، پیسې نه ورکوي، 10-10 15 ورځې ورسره چې مطمئن شي راشي او مونږ ته ووایي مونږ له لیکلو کوي، مونږ له ګاډۍ راکوي. نو خبره ټوله د خپل ځان په اورېده، نو زه د خپلو ټولو ملګرو ته چې څوک د ګاډو روزګار کوي او څوک د بارګین روزګار کوي هغو ټولو ته زه دا خبره کوم چې بهي مونږ داسې یوه لار اختیار کړو، داسې یو کار وکړو چې په هغې باندې دنګه روزګار چې دی دا بدنامېږي نه، او دا یو ښه طرف ته لاړ شي. ګټه او تاوان دا په نصیب خبرې دي ټولې، چې الله پاک دې په نصیب کې څه لیکلي هغه به درکوي.
نو مونږ خپلو ملګرو ته دا میسیج ورکوو چې به د بدنامو خلکو نه ځان وساتئ. نور لاس او نصیحت د دنیا په ټولو روزګارونو کې شته او ټول خلک یې کوي، د هغې خپل یو طریقه کار دی او په هغه طریقه کار باندې خلک خپل روزګار کوي.